څه دردونه داسې دي چې هغه په وخت علاج کول د هغې ضروري او که په وخت علاج د هغه ونه شي نو هغه د نورو کمپلیکیشن طرف ته مریض بوتلی شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو زه محمد اسرار د کوز درنا د خپل پروګرام د یوټیوب چینل لپاره حاضر یم. کتونکو د ټول نه مخکې خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته را چې نن سبا د وجود دردونه چې کم دی د سر نه واله تر د خپو پورې دا تقریبا د ماشومانو نه واله او د سپین ږیرو بوډاګانو نارینه او زنانو د پاره چې کوم ډېره لویه مسله ده. د چا زنګونان درد کوي، د چا خپې درد کوي، د چا لاسونه درد کوي، د چا په سر درد دي، د چا سټ چې کوم دی نو هغه درد کوي او هر سړی کوشش کوي چې د ښه نه ښه نیرو سرجن ته لاړ شي او هلته کې د هغه نه علاج وکړو. زیاتره خلک چې کوم دی نو هغه پکې اپریشنونو دپاره چې کوم دی نو لکه هم ځي او د هغې نه بیا هغه اکثر داسې اپریشن کې هغه خراب شي نو هغه اپاچ شي، لاس او خپې کار پرېږدي، دغه نه لاندې چې کوم دی نو وجود هغې کار پرېږدي، د چا چې کوم دی نو څه مسله جوړه شي، د چا څه همیشه دپاره د دغه اپریشنونو نه کوم چې د نیرو سره دغه ساتي او د دردونو د وجې نه خلک کوي د هغې نه کمپلیکیشن جوړېږي. خو د دغه ټولو څیزونو د ټولو نه ښه علاج چې کوم دی نو هغه فزیوتراپي ده او فزیوتراپي چې کوم دی نو په دغه باندې دغه علاج چې کوم دی نو دا کیدای شي د هغې سره ایکسرسایز کېږي. موږ سره نننی چې کوم پروګرام دی نو په دې کې زموږ سره ډاکټر امجد چې دی فزیوتراپسټ دی. د ټول نه مخکې به دنه تپوس کوو چې فزیوتراپي څه شی دی او دا په کم حالاتو کې چې کوم دی نو ضروري ده او د هغې نه پس که پرس که د هغې سره مریض نه ټیک کېږي نو بیا وروسته څه کول پکار دي. نو د دوی سره به چې کوم زموږ پروګرام دی نو هغه دا دی چې د سټ نه واله تر د خپو پورې د هر اندام په حواله باندې به دوی سره دغه کوو چې یاره دغه دردونه چې کوم دی نو دا په کوم انداز دغه کېږي. د ټول نه مخکې خو ډاکټر صاحب امجد صاحب ډېره مهرباني او تاسو زما دا خبره واورېده. په وجود کې د جوړونو دردونه شو، د ګوتو شو، د سټ شو، د ملا شو، د خپو شو، دا ټول څیزونه چې کوم دی نو دا چې خلکو یادونه خلک نیرو سرجن ته ځي. تاسو په خپله باندې فزیوتراپسټ یې نو اول تاسو خپل تعارف وکړئ د هغې نه پس فزیوتراپي څه شی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم چې ډاکټر امجد دی. زه ایز ا پروفیشن زه فزیوتراپسټ یم. حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې زما جاب دی او ایوننګ ټایم کې بیا زما کلینک دی عرفان جنرل هاسپټل پېښور کې ډاکټر ممتاز صاحب سره. څنګه چې تاسو خبر وکړه چې د وجود کې چې کم جوړونه دي د مثلا سټ شو، ملا شوه یا زنګنان شو وغیره دي دردونه نن سبا ډېر زیات سیوا دي او دا خبره حقیقت ده چې په ټوله دنیا کې تقریبا 80% خلکو ته د وجود چې کم دردونه دي چې پای کې د ملا درد ډېر کامن دی. دا دنیا خلک دې سره مختلف یعنې دا بیماری دي ته کیدای شي. د جوړونو دردونه مونږه مختلف کیټیګریز کې ډیوایډ کړي دي. څه دردونه داسې دي چې هغه په وخت علاج کول د هغې ضروري او که په وخت علاج د هغه ونه شي نو هغه د نورو کمپلیکیشن طرف ته مریض بوتلی شي. زه به داسې سمرایز کومه چې په وجود کې زموږ سره بیسیکلی یو دوه څیزونه، یو ته موږ کیمسټري وایو د وجود او بل ته موږ فزیک وایو. کیمسټري دا ده چې د انسان وجود کې چې کم دننه بایوکیمیکل کم عناصر دي لکه کې مونږ وایو چې هیموګلوبین دی، کیلشیم دی، ویټامنز دي، کرټینین دی یا وغیره نور چې څومره کیمیکلز دي د دې نه زموږ وجود جوړ دی او دې سره زموږ وجود کار کوي او مونږ ژوند تیرو. او دویم چې هغه زموږ سره د وجود فزیکس دی، یعنی فزیکس مونږ دې ته په ساده پښتو کې دا چې د مونږ ساخت چې کوم د هډوکو د مسل غوښې او مونږ ته لیګمنټس وایو د هغې نه زموږ وجود جوړ دی. نو دا دواړه سیسټمه پیرالل کار کوي په باډۍ کې. که یو سیسټم خراب وي نو بل سیسټم کار نه کوي. یعنی که چا وینه کموي نو که د وجود صحیح د فزیکس صحیح نو خو دې ژوند نشي تیرولی او د ژوند تیرولو کې دته مشکلات وي. همدغسې مثال د وجود د جوړونو دی، د مسل دی، د هډوکو دی، که په دې کې څه ایشو راځي نو د انسان چې کم کیمسټري ده دا ډسټرب کېږي. او ټوله دنیا کې خلک هغه کسان اپریشیټ کوي چې کم
خپل روزګار کوي، چاته محتاج نه او انډیپندنٹ لایف تیروي. د هغې دپاره د ښه فزیک دا ډېر زیات ضرورت دی. او زموږ فیلډ چې دی هغه ټول فوکس هم په دې کوي چې یو مریض انډیپندنٹ شي، یو مریض موبایل یو مریض یو انسان موبایل یو انسان خپل روزګار په خپله باندې کوي، بل چاته محتاج نه. نو دا په سوسایټي برډن هم نه او دې چې د ملک دپاره یو کارآمد شهري جوړېدی شي. نو زه به جنرال دا کیټیګرایز کوم، اول به د خپل فیلډ په باره کې دا ووایم چې زموږ فیلډ چې دی دا مونږ کوم چې د وجود فزیک دی په دې باندې مونږ ټول فوکس کوو. او په فزیک کې بیا مونږ ګورو چې د انسان الاینمنټ څنګه دی، د ملا خم څنګه دی، د جوړونه ساخت څنګه جوړ دی، د جوړونه روان دي، خرابېږي په کومه طریقې سره خرابېږي او وجه سره. نو مونږ هغه بیسک وجه ولټوله. بیا مونږ د وجود کې الله تعالی مونږ له مسل لا کړی دي. د دې مسل کار دا دی چې دې سره زمونږ دا مومنټ کېږي، یعنې مونږ حرکت چې دی د مسل یا د غوښې په مدد سره کوو. نو ایز ا فیزیو زموږ کار ټول د مومنټ سره یعنی حرکات سره چې د کله موږ ته پیشنټ راشي نو موږ د اول مومنټ ګورو چې د کوم مومنټ ډسټرب دي، د بیماری د وجې نه د کم حرکات چې دي هغه کمزوري دي، د کم جوړونه سخت یا کمزوري دي یا مطلب د موف کولی نشي. بیا د هغې لپاره موږ شارټ ټرم لانګ ټرم پلان جوړو او ورسره موږ د پیشنټ ایجوکیشن کوو. شارټ ټرم کې دی که یو مریض ته پین نو موږ په پین باندې کار کوو، خپل خاص مطلب درد سوري داسې میډیکل ټرمینالوجي دي. نو زه دا بخښنه غواړم خو کوم موږ لکه په انتهایی ساده الفاظو کې خلک موږ پوه کړو. لکه زه دا یو ریکویسټ وکړم کوم چې میډیکل ټرمینالوجي هم دا لکه کوشش وکړي. نو موږ اوله درد باندې کار کوو، دویم موږ د مسل په مضبوطیا باندې کار کوو. کله چې مسل مضبوطي نو یو خو ستا د جاینټ یا د جوړ نه دا لوډ کم شي، دویم ستا موبیلیټي یعنی حرکات ښه شي. نو په دې دوه سیزونو باندې موږ زیات بیا باقي دا یو غټ فیلډ په دې باندې یو ګنټو پروګرامونه کېږي. خو زه به شارټ او مختصر دا ووایم چې موږ زیاتتر په ایکسرسایز سره، د ایکسرسایز دا مطلب نه دی چې صرف ګرځېدل دي یا تسکوره بلچه وهل دي یا زمینداري کول، دا ایکسرسایز نه دی. دا د خلکو یو ډېر غلط کانسپټ جوړ شوی دی. یا ایون خلک وایي دې ته وایي چې سهار راوځه ګنټه وګرځو بیا مازدیګر ګنټه وګرځو، یا خلک ډېر غلط مطلب اخلي. ځینې خلک موږ ته اکثر دا وایي چې یاره زه ټول ورځ کار کوم لګیا دا واک نه دی، دا ستړیتوب دی، توجه ستړی کېږي. واک دا دی چې ته په یو سوچ سره روان شې چې زما د باډۍ دپاره زه به نن دومره سټیپ اخلم، پلین سرفیس باندې به زه ګرځم، نن ما دومره واغشته سبا به دومره اخلم. دا بیسیکلی واک دی. پای باندې بیل پروګرام کېږي چې واک څه ته وایي. خو زیاتتر زموږ فوکس چې دی دا په مسل باندې دی، د مسل سټرنث چې کوم مضبوطیا ده. او دویم دا چې د حرکات یعنی ګرځېده د مریض ښه شي. یو مریض دی تر ملا درد دی، د ملا درد د وجې نه دی ګرځېدی نه شي، دا یو مسله ده. اوس نو موږ اول کار په درد باندې کوو، دویم موږ د مسل مضبوط کو، دریم او ټول نه امپورټنټ خبره ایجوکیشن یعنی هغه ته موږ دا اویرنس ورکو، دا هغه ته موږ ووایو چې ستا ناسته څنګه ده هغه ټیک کړه، ستا ډرایوینګ طریقه څنګه ده ته خپل ډرایوینګ ټیک کړه، ته د خپل ګاډي سیټ ایډجسټ کړه هغه صحیح کړه، ته کوم موبایل یوز کوې د موبایل یوز کولو پراپر طریقه ورته ښایي چې ته به څنګه یوز کوې، سټ به انګل څومره مخامخ کتل به څومره، ته کمپیوټر یوز کوې. بینک والا ډېر کسان موږ ته راځي ملا دردونو سره، سټ دردونو سره. کمپیوټر چې ماډرن زمانه ده نو دا equipment او د ډیجیټل ګلوبلایزیشن د وجینا او سټرس او د پریشانو د وجینا د ملا دردونه، سټ دردونه، زنګرانو دردونه دا ډېر زیات شوي دي. او وجه هم دا ده چې د غلط مطلب یوز یعنی خپل هغه مسل په داسې طریقه یوز کول چې هغه نورمل نه وي، د هغې د وجې نه دې ته ډېر زیات مسلې راځي. نو موږ دا درې سیزونو باندې سایډ بای سایډ کار کوو. یو موږ درد کمولو دپاره ګول جوړو چې هغه وختي دور درد ختم شي. دویم موږ مسل سټرنث باندې کار کوو چې د مسل مضبوط شي. او دریم چې دی موږ ایجوکیشن یعنی موږ دا اویرنس ورکو سوسایټي ته یا مریض ته چې دی پراپر خپل وجود څنګه یوټیلایز کوي. یعنی یو کس دی هغه په پړو بار خیږي، نو موږ ته وایي که ستا مجبوري نه وي نو ته خیر دی یو ځل وخیږه خیر دی، خو که دی بیا غیر ضروري بار خیږي نو که ته ډېر علاجونه وکړي خو چې څو پورې تا خپل پړو بار خیږي نو هغې مسله ستا په زنګرانو باندې ډېر زیات راځي. لکه پړو کې چې ته بره خیږي او ستا مزنګون کې وس تکلیف راغلی دا ته نور سیوا کې، نو ایجوکیشن ډېر زیات ضروري دی. دا وه د فیزیوتراپسټ ډاکټر امجد سره د انساني وجود د دردونو په ورزش علاج کولو اولنۍ حصه. د دې پروګرام دویمه حصه به بیا وړاندې کولی شي
شي کومې کې چې به د انساني جسم د دردونو علاج په ورزش کولو طریقې ښودلی کېږي د هغې دپاره اسرار خبریال یعنې زما یوټیوب چینل کتل مه هېروئ.